دریم غټ جنگ عظیم. ورلड وار 3 یعنی دریم غټ جنگ عظیم عنقریب د شروع کولو دی. زیاتر ماهرین زیاتر ایکسپرټ چې هغه ته د دنیا حال احوال خبر اخلي د هغې مطابق دریم جنگ عظیم شروع دی. د ورلड وار 3 مطلب دریم غټ جنگ عظیم یو غټ جنگ راودرېدلی دی بلکې سټارټ دی. چې کله موږ دغه خبره کوو نو موږ ته دغه خبره زیاتر خلکو ته دغه خبره یاد شي چې ورلड وار 1 او ورلड وار 2 چې کوم شوی و بالکل په دې شان شوی و لکه کوم چې نن سبا روان دي. توا په دې سوچ کې وي موږ زیاتر خلک هغه دغه سوچ کوي چې ورلड وار 2 چې کوم شوی و هغه د هټلر په وجه شوی و چې هټلر یو پاگل د خپل زړه منلو والا او غوسناک سړی و. د خپلې زیاتر غوسې په هغه باندې به کنټرول نه و. د هغې په وجه سره پوره دنیا یو سیټ ته ودرېدله. په جرمني باندې اټیک وکړ. د هغې په وجه سره دویم غټ جنګ راودرېدلی و. نو دا خبره دلته کې بالکل غلطه ده. مونږ دغه ورلड وار 3 یعنی دریم جنګ عظیم چې کوم شروع دی عنقریب داسې وخت روان دی چې غټې غټې دماکې یعنی کې په دې کې به نیوکلیر بم چې کوم دی اسلحه دغه به هم پکې استعمالیږي. اوس که موږ تاسو د ورلड وار 3 دریم جنگ عظیم د جنگ عظیم 1 2 سره کمپیر کو موازنه مقابله یې وکړو نو تقریبا دغه وار شروع ده جنگ. لکه زه تاته به اگزامپل د ورلड وار 2 درکوم. په ورلड وار 2 کې چې موږ تاسو وګورو نو یو سیټ ته ایکسس پاور و دویم سیټ ته الایډ پاورز و. نو په الایډ پاورز کې ګریټ بریټن فرانس په دغه رنګې یو اس صحیح ده دغه یو سیټ ته ولاړو. په دویم سیټ باندې چې کوم ایکسس پاور او په هغې کې زموږ سره جرمني اټلی جاپان او په دویم الایډ سایډ باندې ساوث یونین چې نن سبا رشیا ده هغه هم ولاړه وه. نو که موږ تاسو دا کمپیر کو نو دلته کې جنگ د دوو ملکو په منځ کې نه ده شوی بلکې جنگ په ډېر عجیبه پوزیشن باندې وشو. په ورلड وار 2 کې اوس که موږ تاسو دغه موازنه وکړو د موجوده حالات سره په وخت کې دغه ملکونه سره ولاړو نو یو سیټ ته ایران اسرائیل په منځ کې جنگ دی. نو د ایران شاته چاینا او رشیا مضبوط ولاړ دي. د دویم سیټ ته موږ ته بلکې ټول خلکو آلریډي پته ده چې د اسرائیل شاته سپورټ کولو والا یو اس ډونالډ ټرمپ امریکا ده. نو که دغه موږ تاسو مقابله د ورلड وار 2 سره وکړو بالکل ورلड وار 2 داسې شوی و او د دریم جنګ عظیم به داسې کېږي لکه څرنګه ورلड وار 2 چې شوی و. اوس په ورلड وار 2 کې څه وشول جرمني راپاسې هغه اول په اسټریا باندې هغه باندې حمله وکړه. برای راست په هغې باندې د ګن یعنی د اسلو یا د فوج په ترو باندې په زور باندې په دې باندې اټیک نه وکړه بلکې هغې چې کوم پریزیډنټ و هغې سره یو معاهده وکړه چې ته داسې وکړه د اسټریا موږ ته په حوالې کړه چونکې دا زموږ سره په خوا کې دی موږ غواړو چې تل دغه حکومت زموږ وي. نو هغه وخت چې هغې کوم پریزیډنټ و هغه دته په حوالې باندې کړه دته یې ورکړه خون خرابه یې نه غوښتل چې دلته کې څه جنګ وشي. نو اسټریا نه بعد هغه په نور ملکونو باندې هم قابض شو اټیکونه یې وکړل خو بالاخر چې کله هټلر په پولینډ باندې حمله کولو اراده وکړه په دې نه مخکې د داسې وکړل چې د سوویت یونین سره په 14 اګست 1939 کې یوه معاهده د سوویت یونین سره وکړه مولوتو ریبنتروپ پیک معاهده دا معاهده وکړه. په دې معاهدې مطابق هغه دغه سره ډیسایډ کړه فیصله وکړه چې مونږ به پولینډ په دوه حصې کې یعنې په خپل منځ کې سره ویشو. نو په هغه باندې چې کله نو هغه به مونږ په خپل منځ کې سره ویشو په دې باندې دغه معاهده وکړه. اوس که مونږ تاسو په دې کې وګورو دلته کې ورلड وار 2 یا شروع نه ده بالکل ورلड وار 2 نام هم نشته نه ایټم بم شته نه په دې کې یو اس انوالو ده نه سوویت یونین. جنګ د چا ده جرمني لکه نن سبا چې کومه
امریکا ډونلډ ټرمپ کوي داسې بالکل هټلر کول کله په یو ملک باندې ټیکوا ځان طرف ته یې صفا باندې کا بسکیجا بلتا داسې ورو ورو حمله شروع کړې لکه څنګه ډونلډ ټرمپ په وینزویلا کې وکړل دا غواړي چې نور ملکونو کې هم داسې وکړي لکه اوس دا چې کوم په گرینلینډ باندې هغه د لپاره فوجونه تیار کړي دي په هغه باندې اوس اٹیک کوي نو په وخت کې هټلر چې کوم هغه داسې کول چې دا ملکونه بینول خو بل اخر چې کله هغه په پولند باندې حمله وکړه نو دلته کې اوس بریټن او ورسره فرانس پته ولګېده چې دا خو زمونږ د پراخه نه ده دا خو اوس د سړی ورو ورو خوځي او دا خو نورې حملې کوي نو دغه نه ظاهره خبره ده چې په پولند د کوم اټیک وکړه دا پورا یورپ چې کوم دا هغه په خطرې کې دی نو تغه داسې وکړل چې خپل جنگ چې کوم دا وار هغه ډیکلیئر کړ د جرمني خلاف چا فرانس بریټن چې کله هغه د دې خلاف جنگ ډیکلیئر کړ نو د یو اس حالانکه د فرانس او ورسره چې په الایډ پاورز کې راځي نو هغه په بریټن او په فرانس باندې چې کومې دي پابندیان هم عاید کړل وې لګولې حالانکه په یو ګروپ کې دي په یو سایډ ولا دویم طرف ته اټلی چې کومه هغه هم سوکا خپل عمله شروع کړي وې علاقې به نیولې اصل کې اټلی په دې دین کې اټلی او جرمني دا غوړې داسې کول دی غوښتل چې ځکه څنګه بریټن او ورسره فرانس په پورا دنیا باندې قابض دي د پورا دنیا فیصله دغه کوي نو موږ هم یو طاقتور پاورفل کنټریز یو ملکونه یو موږ هم کا د دې پشان شو موږ فیصله د پورا دنیا فیصله موږ وکړو هغه د لپاره دغه هم د سوکړه چې په دنیا باندې په وړو کې ملکونه باندې اٹیک وکړو او سره په غټ ملکونه باندې اٹیک وکړو خو چې کله دلته کې یو غلطي د جرمني د هټلر نه دا وشوه چې کله د پولند باندې اٹیک وکړو نو دلته کې د یو خبر هغه جاری کا چونکه د مولوتو ریبنټروپ پیک چې کوم مایده کړی و چې د اگست 1999 کې د هغه مطابق د داسې وکړل چې د دین سوت یونین چې کوم هغه سره دوکا وکړه او خدا خبرې جاری کړ چې سوت پولند مونږه دیتا نه ورکو بلکې دغه پلتو خلک دي دغه جنگ حساب کتاب د نه خوښوي اوس په دې کې سوت یونین په دې جنگ کې شامل نه ده یو اس په دې جنگ کې شامل نه ده جاپان فلحال په دې جنگ کې لیا شامل نه دي لکه څنګه اوس موږ تاسو کتلی شو چې د یوکرین او د رشیا په منځ کې ښه غټ جړپ دی اوس رشیا د هغې ملګري چې کوم دي په یو سایډ باندې ولاړ دی او ورسره موږ تاسو پته لګي چې یوکرین چې کوم دا نیټو چې کوم ملکونه دي ورسره یو اس هغه دغه سپورټ کوي نو برای راست که موږ تاسو وګورو د نیټو چې کوم ملکونه دي هغه پر رشیا باندې اټیک نه کوي او ورسره که موږ تاسو وګورو رشیا د نیټو په ملکونو باندې اټیک نه کوي یعنی کې جنگ سوکا شروع دی رشیا دا هغه غواړي چې زه یوکرین په خپل قبضه کې راولم او یوکرین بل سایډ ته هار منلو والا نه دی نو په ورلد وار 2 کې هم بالکل داسې شوی وو نو په دې کې کومه تاسو وګورئ نو د پولند بچ کولو د لپاره لکه څنګه نن سبا یوکرین بچ کولو د لپاره شاته نیټو راځي هغه رشیا د ځان لپاره خطر بولی او په دې کې یو اس راځي هغه سپورټ کوي یوکرین بچ کولو د لپاره په هغه وخت کې فرانس او بریټن چې کوم هغه پولند بچ کولو د لپاره په جرمني باندې جنگ چې کوم هغه مسلط کو په دې ځین کې د هټلر نوې غلطي وشوه په 22 جون 1941 کې سوویت یونین باندې یو غټ حمله وکړه دا خو مونږه نن هم نشو ویلی چې جنگ به د چا په منځ کې وي کم ملکونه به د چا سره درېږي پاکستان به د چا سره وي انډیا به د چا سره وي غربي ملکونه به د چا سره وي یعنی استرالیا به د چا سره وي دا خو مونږه تاسو فیصله نشو کولی هغې وخت اوس که مونږه تاسو وګورو په ورلد وار 2 کې سوویت یونین او د جرمني په منځ کې معاهده شوې وه چې پولند به مونږ تاسو په خپل منځ کې سره ویشو خو دلته کې ګوره هغه اوس کټر دشمنان شول اوس که مونږ تاسو وګورو دویم طرف ته اوس په دې کې ورلد وار 2 یا شروع نه ده ورلد وار 2 بالکل نام هم نشته جاپان ورپاسې هغه په چاینا باندې د چاینا سره کوم پاته ملکونه دي په هغې باندې په دې ساوت کوریا باندې په دې باندې حملې کوي اوس هغه د دې نه فایده وخلي چې مونږ اوس داسې وکړو چې په دې باندې حملې شروع کړو مونږ هم داسې وکړو ځان ته خپل یو ځای ونیسو هغې دپاره یو اس کومه هغه راپاسې په جاپان باندې چې کومې دي غټه پابندیانې ولګولې په هغه وخت کې د جاپان نه 80% آیل ته چې کوم هغه به یو اس اخیستل
نو دلته کې د جاپان تیل هغه لاندې راغله. هغې دپاره جاپان وویل چې مونږ اوس په شا خوځو نه ورسکېږو خو مونږ نه. نو هغې دپاره اوس په کار داسې ده چې په پیسفیک ریجن کې په هغې باندې مونږ قبضه وکړو. په انډونیشیا چې چا سره آیل تیل په هغه باندې مونږ قبضه وکړو نو مونږ به هله په بره تللی شو. هغې دپاره هغې داسې وکړه چې په پیسفیک ریجن کې هغه دغه سوچ وکړو چې یاره که مونږ په پیسفیک ریجن کې هغه پرې قبضه کوو نو ظاهره خبره ده چې یو ایس به من ته راځي، هغه به جنګ مسلط کوي په مونږ. نو دې نه بهتره نه ده چې مونږ ورپاسو په ذهن کې د هغې چې کومه نیول بیس و د یو ایس پیسفیک ریجن کې په هاربر باندې د امریکې چې کوم ایر بیس و په هغې باندې دغه څه وکړل اټیک یې وکړ. چې کله اټیک وکړ نو دلته کې یو ایس ته پته ولګېده چې چونکې زه د ده سره ډیلینګ کوم د جاپان سره او د دې نه تیل اخلم، د دې سره ما نور هم کاروبار دی یعنې ډیلینګ، او هغه راپاسې په ما باندې اټیک کوي. د دې دپاره یو ایس ورپاسې په جاپان باندې اټم بم چې کوم ده هغه ورچوي. نو دلته کې تا ته پته ولګېده چې جنګ د چا په منځ کې و، جنګ چېرته کې روان و. جرمني ورپاسې د چا خلاف وړو وړو ملکونو باندې اټیکونه کوي، د هغې په هغه باندې صبر نه کېږي. د نیولو یعنې د قبضې کولو چې کوم هنګر د انسان دننه چې کوم لوجه ده هغه کله هم نه ډکېږي. لکه څه چې کله په جاپان باندې اټیک وکړو نو دلته کې جاپان چې کوم ده هغه جرمني ته اټلي ته وایي چونکې مونږ په یو سایډ باندې ولاړ یو، په امریکې په مونږ باندې پابندیانې لګولې دي، مونږ داسې کوو چې په دې باندې جنګ مسلط کوو. نو جرمني ورپاسې په یو ایس باندې چې کوم ده هغه خلاف جنګ کولو اعلان کوي. نو دا په دلته کې ته کتلی شې په ورلډ وار 2 کې جنګ د چا په منځ کې شروع او چېرته کې لاړ شو او څومره غټه تباهي د دې نه وشوه. په میلیونز خلک چې کوم دي هغه په دې کې مړه کړل. په دې کې هاف اف میلیون چې کوم خلک دي هغه پکې سویلین وو، یعنې ته ویلی شې چې عام شهري خلک وو. نو نن که مونږ دغه ورلډ وار 2 د ورلډ وار 3 سره کمپیر کړو چې کوم آلریډي شروع ده، که د سره کمپیر کړو نو جنګ شروع ده نو پته نه لګي چې صرف یو اسکروټه پښتو ته مونږ ورته وایو یو چینګاري یو د تیلې خلی چې کوم دا د ماچس خلی دغه لګي چې بس دغه بل شي نو بس تقریبا د 2 غنټو آسپاس کار دی، بس د دنیا کام به تمام شي. دلته کې به غټ جړب غټ جنګ به ودرېږي. نن مونږ کتلی شو چې اسرائیل ایران جنګ چې کوم روان دی، په دغې رنګې د پاکستان د انډیا جنګ چې کوم روان دی، په دغې رنګې نارت کوریا ساوث کوریا هغه بالکل د یو بل مقابل دي. دغې رنګې یوکرین او رشیا یو بل مقابل دي او بل سایډ ته که مونږ ډونالډ ټرمپ ګورو هغه په وړو وړو ملکونو باندې قابض کېږي. دویم سایډ ته که مونږ ګورو د ایران د اسرائیل په منځ کې یو بل یعنی کې ایران چې کوم سپورټ ته هغه چاینا او رشیا کوي انډایرکټلی، او بل سایډ ته ډایرکټلی سپورټ چې کوم ده هغه د اسرائیل یو ایس کوي. نو دلته کې ته سوچ کولی شي چې درم جنګ عظیم آلریډي شروع دی. می بی های لیول چانسز دي چې 2026 او 2026 نه 27 پر یو غټ جنګ وشي، خو د دې جنګ به اوس فایده چاته کېږي نقصان به چاته کېږي په دې باندې څوک خبر نه دي او د دې تر اوسه چا اندازه لګولې نه ده. نو دا زمونږ نن ټاپک و او انشاءالله په فیوچر کې خو یو بل خبر دغه ده چې شیرینګ یې خامخا در سره شیر کوو، او بل خبر دغه ده چې په فیوچر کې څه هم کېدلو والا دي څه به کېږي په هغې باندې به مونږ تاسو په ډیټیل باندې خبره کوو چې مونږ تاسو ته د خپل د حالات نه خبر وو.